بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ قدردانو رونو خویندو، نن مونږ بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو له ریډینګ هسپتال نه. نن مونږ سره یو داسې کس موجود دی، هغې سره به خبرې کوو. د چا چې بچي نه او د چا چې بچي نه کېږي، نو هغې دپاره پکار دی هغې ته چې هغې یو مستند ډاکټر ته لاړ شي. خلک همیشه کله یو خوا ځي، کله بل خوا ځي، کله څوک ورته سوی څوک ورته سوی، او په خوا دې خوا خبرو باندې هغې یقین ساتي. نو ټولو عوامو ته زموږ خواست دی چې تاسو یو مستند ډاکټر ته ځئ. دا هېڅ مسله نه ده بې اولادي، او چې مستند ډاکټر ته تاسو لاړ شئ، الله پاک په هغې کې برکت اچوي. نو نعیم موږ سره د نوښار نه دي ته هم داسې یو مسله وه، دوی بیا هلته راغله، زموږ ډاکټر اشفاق صاحب سره ملاو شو، او نن د دې ماشاءالله الله پاک وله بچي هم ورکړه، دوی بالکل خوشحاله دي. د هغې غټه وجه دا چې خلک خوادي خوادي چې دلته کې غربت هم دی، سبق هم خلکو نه ویلی، نو هغې دپاره هغې غلط شي. مونږ ټولو ته دا خواست دی چې هغې مستند ډاکټر ته لاړ شي، چې هر ځای کې وي. مونږ سره دا ټایم دلته کې موجود دی نعیم سره خبرې کوو چې د هغې څه حالات و. بیا ډاکټر اشفاق صاحب له راله، او بیا اشفاق صاحب څه وکړه هغې ته، او اوس هغې زندګي څنګه تېروي. جی السلام علیکم. السلام. نوښار نه جي. تاسو ته څه مسله وه؟ ما ته جي ویکروسیل مسله وه، زما سپرم ټیسټ کې لږ مسله وه جي، او زه یې لارې چې ریډینګ هسپتال ته راغلم جي، او ډاکټر اشفاق صاحب سره مې میلاو شوم. سره هغې راته یو ټیسټ وکړو، ټیسټ مې وکړو، ټیسټ کې جي فرق و. هغې نه بعد جي ما ته سرجري وشوه، او سرجري نه بعد زما جي بیا دوباره ټیسټ وشو، او ټیسټ نه بعد جي ما ته میډیسن راکړي شوه، سرجري وشوه. هغې نه بعد الله پاک ما ته اولاد راکړو جي، او الحمدلله جی خوشحاله. لکه شکر دی، الله پاک تاسو باندې رحم وکړو، او ډاکټر صاحب چې کوم محنت کړی هغې لپاره هغې کې م الله پاک برکت واچو. نن د دې بچي هم دي خوشحاله دي. نو زموږ ټول هغه خلکو ته خواست دی چې چا بچي نشته، چا ته څه مسله ده، نو هغې د یو مستند ډاکټر ته لاړ شي. که ریډینګ هسپتال ته راځي، که بل یو داسې هسپتال ته ځي، خو چې مستند ډاکټر وي، نو الله پاک به پرې رحم وکړي، او پراپر طریقې باندې به هغه کار وشي. څنګه چې تاسو نعیم خبره واورېده، اوس به مونږ چې د دې کوم معالج دی، کوم ډاکټر دی ډاکټر اشفاق صاحب، هغې ته به هم ریکویسټ کوو چې هغې مونږ ته ووایي چې هغې د ده باره کې څه وکړه، او د ده څه پروسیجر شو. دا ټول خبرې به مونږ د اشفاق صاحب سره کوو. مونږ سره اوسئ. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ډاکټر اشفاق دی. زه نن تاسو ته کوم خلک چې بې اولادۍ شکار دي، د هغوی یو خاص بیمارۍ باره کې څو خبرې ښودل غواړم. کوم خلک چې بې اولادۍ شکار دي، مردانه، د هغوی یو بیماري ده چې هغې ته موږ ویریکوسیل وایو، چې په هغه کې د مردانه خاص اندام لاندې ځینې رګونه پړسېدلي وي، او د هغې د وجې د هغوی د لاندې کوم ګینې وي، هګۍ وي، د دې ټمپریچر زیات وي، پریشر یې زیات وي. د هغې رزلټ دا وي د دوی سپرم ټیسټ چې دي. یونیورسٹی ٹاؤن پشاور میں اپنی طرز کا جدید اور مکمل ٹاؤن وومن اینڈ چلڈرنس ہاسپٹل، جہاں زنانہ او پی ڈی، زچہ و بچہ کے علاوہ دیگر زنانہ امراض کے لیے تمام سہولیات موجود ہیں، جن میں اینٹی نیٹر، پوسٹ نیٹر، لیبر روم، آپریشن تھیٹر، پرائیویٹ رومز، وارڈز ود آل فیسلٹیز۔ اس کے علاوہ کم مدت بچوں کی پیدائش کے لیے پشاور کا واحد مرکز، جہاں ویل ایکوپڈ نیونیٹل آئی سی یو، انکیوبیٹرز اینڈ وینٹیلیٹرز، ایمرجنسی میڈیکل اینڈ سرجیکل کیئر، 24 گھنٹے لیبارٹری اور فارمیسی کی سہولیات موجود ہیں۔ مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں ٹاؤن وومن اینڈ چلڈرنس ہاسپٹل، 44C صاحبزادہ عبدالقیوم روڈ، یونیورسٹی ٹاؤن پشاور۔ کانٹیکٹ نمبر 091-570-3393۔ سپرم حرکت نه کوي، تعداد کې کم وي، او دې وجه دوی د بې اولادۍ شکار وي. د دې علاج یو مختصر اپریشن دی چې هغې ته موږ ویریکوسیلکټمي وایو. موږ په هسپتال کې دا وخت چې کوم جدید هغه د مایکروسکوپیک مایکروسرجیک ویریکوسیلکټمي هغه کوو، چې هغه د یو ټنکې اپریشن دی، نیمه ګنټه ټایم پې لګي، او هغې په نتیجې کې مریض سبا خپل کور ته ځي، د هغوی دغه مسله ټیک شي، او بیا 3 میاشتې پس موږ دا مریض راغواړو، او دغه سپرم ټیسټ دوباره پې کوو. الحمدلله د ډېرو خلکو فرق ورسره کېږي. دا بیماري عام ده، لکه کوم خلک چې بې اولادۍ شکار دي، په دې کې 30 نه 70% خلکو کې دا موجوده وي، خو چونکه تشخیص یې نه وي، آګاهي نشته ده، په دې وجه دوی ډېر غیر مستند نسخې استعمالوي، غیر مستند ځایونو ته ځي، او پیسې لګي، او تکلیف شکار او ذهني کیفیت ملایږي. کومو خلکو ته چې بې اولادي ده، مردانه خصوصا، هغوی د خپل مستند ډاکټر سره معاینه وکړي، او د ګوري چې دوی د ویریکوسیل بیماري خو نشته،
که چیرې وي نو دوی موږ ته علاج ته راتلی شي او انشاءالله الله پاک به شفا ورکوي.